السلام علیکم دوستانو. دغه ویډیو در سره شیر کوم. لږ یې وګورئ تاسو خوند به ځنې والی. د پاکستان وزیر خارجه خواجه اصف دی اور د پاکستان د افغانستان وزیر خارجه مولا امیر خان متقی اور مولا یعقوب. خواجه اصف ته څه وایي راځئ په چای باندې جنگ دی، د سیاسي خلکو جنگ دی، خو مطلب پکې ډېر غټي، خو اسې جنگ یې ډېر زبردست کړی دی په چای باندې چې تاسو څنګه چیس کوئ او موږ پښتانه څنګه چیس کو. نو راځئ ما سره شریک شئ د دې په کتلو کې چې دی څه وایي ورته. والا بچای چای وسکه، چای دا د افغانستان چای دی، د کابل چای دی. والا چای وسکه بچای، چای په دالو دي ځان تک تور کړی دی. لاشنی چای مو پسې کله کله څکه چې د غیرت در کې راشي او کنه. یاره مولانا صاحب، زه به د دې چینه تېر شمه. زمونږ یو کس کابل ته راغلی، په کابل کې چې اسکلی ولو، تر څو پورې چې کوره پورې رسېدلو نو ډیته شوی ولو، پرابلم ورته جوړ شوی ولو. نو پرابلم راته مه جوړوه، نه زه به د دې چینه تېر شمه. خیر دی مولانا صاحب، زه په دې دالو کې خوشحاله یم. وڅکه دا افغاني چایه و باجه اسفیه، داسې چای په هر ځای کې نه پیدا کېږي، دی به ارمان کوي و دا چای څکیه چې لږ د خیره سره تک سور شي او که نه تک تور شوي وي، دال سټیه، روزانه سټیه، دا چای ورپسې لږ څکیه. وڅکه باجه اسفه کیسټ و کیسټه، تاسو به کور ته یو پاو شودو راوړئ او 3 منه پکې اوبه ورګډې کوئ او به صرف رنګ چې ته ورکوئ. نو هغه چای دانه دی، دا ډېر مزېدار او ډېر کلک چای دی. ګوره دا چای څکه. اوه یاره مودي بچی د ګاندي خبره واوره سمدستي. خبره داسې ده چې دا د افغانستان چای دی، دا زموږ پورې ښه نه ځي که نه، موږ یې دا نشو ازمولی که نه. موږ ماخړې چای څکو، هغه چا خبره د سیلاب د اوبو غوندې چې که نه، رښتیا یو پاو شودو راوړو او 3 بیلره پکې اوبه ورګډې کوو ویې څکو. موږ هغه چای موږ دپاره جوړ دی. موږ د دالو په خوراک باندې مخته یو، داسې خوراکونه او داسې شنې چای زموږ نه چېرته کېږي که نه. یا مولا یعقوب صاحب، ته خو ورته ووایه که نه پرابلم راته مه جوړوئ. یاره دا خبره خو ده که نه باجه اسفه، زموږ د افغانستان چای چې دي که نه، دا شنې چای دا ډېرې زیاتې درنې دي. نو د دې دا پاڼې چې دي که نه، دا ډېرې زیاتې سپکې دي، خو چې کله یې په اوبو کې ور واچوې که نه، نو بیا ډېرې درنې کېږي. نو تاسو غوندې چا خبره سپک خلې دا درانه شي نه په خېټه نه شي وړلی. نو تا دپاره به د خیر سره هغه چای تیار کړو، هغه چای وڅکه صحیح ده که نه. ته اخر زموږ مېلمه یې که نه و باجه اسفه. نه که نه دا خبره نه ده که نه مولا یعقوب صاحب. دی چل دی که نه چې موږ بیخي د دې کابل چای څکو نه، دی چل دی چې دا د کابل چای چې دی که نه، موږ دپاره ډېر زیاتې قیمتي پرېوځي که نه. یو مو راته ډیټه کړې وه، نو ما اصله چا خبره په دې اخر عمر باندې شرموي او ډیټه کوی مې که نه. نو دی چل دی که نه چې موږ د هغې چای نه هم تېر یو او د دې چای نه هم تېر یو چې د کابل په دې چټوش کې چای وشي که نه، د هغې نه موږ تېر یو، موږ هغه نه څکو. خیر دی زه به لاړ شم کور ته که نه، واړه مور او پلار مې او غربت بچي مې راته انتظار دي. خبره دی چالو که نه چې دا چایبر مې دا کړی دی، دا چایبر یې ول خالي کړي. موږ کې دا رواج دی چې زموږ چا خبره کاسه ډکوي که نه، نو مېلمه د کور نه نه پرېږدي، نو کاسه به یې ول تشي، خوراک به سم تېر کوي، چای به سم څښي، بیا به هغې نه بازي. نو دا چا جوش او دا چایبر تش کړي، دا د چینه ډک دی، بیا د خیره سره ځه. صحیح ده که نه؟ اهلا وسهلا خواجه اسفیه، راغلی په ګیر کې د مولا صاحبانو په لاسیه. دی چل دی چې ول به دا چای او دا شیبر تشویه، بیا به خیر سره کور ته ځیه، هغې نه بغیر نشي تلیه. او که نه دا د دیدو پیغام دی او د دیدو رواج دی چې د خیر سره دا شیبر او دا کاسې به تشویه، هغې نه بعد به خیر سره کور ته به یې ځیه. او که نه دا خو مهمان نوازي خلک کوي. یاره هماغه خبره شوه ده که نه، خلکو به ویلې چې د چا اجل راشي که نه، نو افغانستان طرف ته مخ اړئ. نو موږ هم هسې خوشې بد کړي دي، ډکم والې دي چې زموږ اجل راغی، موږ افغانستان طرف ته مخ واړولو. دا چای به تاسو په ما باندې څکئ، زه پوهېږم چې دې نه بغیر مې نه پرېږدي. و مورې و ترورې و پلاره و عمرانګانه و مریم نوازې شهبا شریفه او نواز شریفه. غرق شم زه خو لاړم، تاسو په راپسې راځئ، زه خو ډېته شومه کنې.